موږ د تاسو ډیر ځوانان او ډیر داسې قدرمند هغه په دې جوا او په دې قمار باندې مصروف دي خو تر خبر نه دي دې سره د تاسو اولاد نافرمانه کیږي لدې سره د تاسو په کور کې بے سکونی بے چینی بے آرامي راتلی سي او ګناه ځان ته ده الله تعالی ځان ته ناراضه کیږي نو لدې ځان وساتي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. الله جل جلاله په دې آیات کې خاص مؤمنان وته د سلورو خبرو مبارک ارشاد فرمایلی ده او له سلورو کارو منی کړی دي او د مؤمنانو ته ځکه ویلي دي چې د ایمان شاته له دغو شیانو ځان ساتل ډیر ضروری دی او ډیر اهم دي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو ای هغه کسانو ستاسو ایمان راوړی ده انما الخمر بشک شراب والمیسر او جوا قمار والانصاب او بت والازلام او هغه د قسمت والغیسی رجسون دا ناپاک دی من عمل شیطان د شیطان کار د ناپاک دی مردار دی د شیطان کار ده فاجتنبوه لعلکم تفلحون تاسو له دغه ځان وساتئ سل پاره لعلکم تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. الله جل جلاله له سلور شیانو مؤمنان منی کړی دي یو له شرابو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الخمر جماع الاثم دا شراب د ټولو ګناهو جړ ده د ټولو ګناهو بنیاد ده ځکه چې کله انسان شراب وڅښي الله تعالی د هر مسلمان مؤمن ته وساتي نو دا انسان نه په غلا باندې نه په زنا باندې نه په کنزا او نه په کفریه خبرو باندې بند او خلاصي او دای هر څه اول فول دی له خله باسي او دوم الله جل جلاله لمیسر منی کړیو مؤمنانو تعویل دي چې تاسو لمیسر ویل کیږي جوې ته میسر ویل کیږي قمار ته او دا جوا او قمار دې ته ویل کیږي چې یو سړی په یو شي کې پیسې ولګي او بیا د هار او د جیت په بنیاد باندې هغه پیسې ګټل کیږي یعنی نه په یوه کې تجارتي نه په یوه کې مضاربتي نه په یوه کې لین دیني نه په یوه کې خرید او فروخت بلکې کامیاب سو ناکام سو هر سو جتو سو ودی بایلله ودی ګټله په دې بنیاد باندې هغه پیسې ګټل کیږي د قمار ویل کیږي دا به مخکې په عامو په غلطو په عامو لوبو کې دغه جوا او د قمار کېدل نن سبا لکه هر څه ډیجیټل سو د قمار د جوا دام ډیجیټل سو موږ د تاسو ډیر ځوانان او ډیر داسې قدرمند هغه په دې جوا او په دې قمار باندې مصروف دي خو تر خبر نه دي ځکه دوی ته د موبایل لارې د پیسو ګټلو یو اسانه لار یو شارټ کټ ملاو شوی ده او پیدا شوی ده نو هر کس موبایل تناسي او موبایل باندې گیم کی او پیسې ګټي او نن سبا په سوشل میډیا باندې د موبایل د گیمو برمار ده او به حساب او لا تعداد اډز او اشتهارات راځي او ډیر خوشنما اډز سشنه باغونه خلکو ته ورکاره کړي چې دا گیم وکي دا پلانې په دومره سات کې دومره روپی ورواچولې زر ورواچولې شل زره راکړي شل زره وباسلې نو خلک د موبایل لارې گیمونه کې او د گیمو لارې پیسې ګټي دا جوا ده حرام ده قطعي حرام ده لدې ځان وساتي دا کفر دا حرام دومره اسانه کړي دي او د حلال دومره سخت کړي دي چې هر انسان هغه د شارټ کټ لاري او د مختصر لاري چې د پیسو ګټلو شي دایده او منډه پسې وهي ما چې اوسو ځوانانو د پښتنې وکړې د گیمو په باره کې نو ما دی غوته جواب ورکو چې د موبایل باندې گیم او د گیم لارې پیسې ګټل دا جوا ده حرام ده لته سره تاسو رزق حرام ده لته سره د تاسو اولاد نافرمانه کیږي لته سره د تاسو په کور کې بے سکونی بے چینی بے آرامي راتلی سي او ګناه ځان ته ده الله تعالی ځان ته ناراضه کیږي نو لدې ځان وساتي ډیرو مسلمانانو ډیرو ځوانانو ورونو الحمدلله دې توبه مو ایستله خو ډیر بیا په دې کې دلیلونه پیدا کړي دا گیم د نبی عليه الصلاه والسلام په زمانه کې چیرې اوس
اوس د حرام او حلال حکم تاسو به لګوي. قدرمند اسلام مقتدا سي واضح قاعده او قوانين راکړي دي چې په یو بنیاد باندې تر قیامت پورې چې کوم شی راځي د شریعت یو قاعده او قوانين لاره موږ یو شیانو باندې د حلال یا د حرام حکم لګولای سو. نو د موبایل لاره گیم او د گیم لاره پیسې ګټل دا بالکل حرام دي. دغه ځان وساتي دا جوه دا قمار دا او ډیره شدیده ګناه ده. او دغه سي فورکس ټریډینګ نن سبا ډیر ځوانان کې اخته سموږ په موبایل باندې ټریډینګ کو. عموما خو ټریډینګ تجارت ته ویل کیږي چې ته پیسې ولګای په خام تیلو کې په غنمو کې په غوړو کې په نورو داسې معدنیاتو کې یا په غلو کې پیسې ولګای. هغه پیسې د هغه شی د تاسو ټاکي چې کله د قیامت برسي رسي پورته سي زیات سي نو هغه شی خرڅ کړی سي او تا ته زیات پیسې تا خپل پیسې لپاره فټ سره واپس راسي. چونکه د فورکس ټریډینګ ټول ډیجیټل روان ده، شاته نه تجارت روان ده، شاته نه دی فزیکل پروډکټ سٹاکس ته اسی په هوا کې هر څه روان دي. نو دا فورکس ټریډینګ سنن سبا کوم روان ده دا حرام ده. نو قران مجید کې الله جل جلاله دوم شی میسر چې تاسو د جوی ځان وساتي دا مردار ناپاک او د شیطان عمل ده. او دریم نمبر الله تعالی انصاب چې ځان ساتلو په باره کې فرمایلی دي چې تاسو له انصاب بعضی فرمایي سي بوت تویل کې چې بوت ځان وساتي. بعضی تفسیرو لیکلي دي چې انصاب هغه ډبره وای چې مشرکین به ورتلو او خپل زناور به الته ذبح کاوه د ثواب په خاطر د ثواب په نیت باندې. نو الله تعالی له دې منع کړو. او ازلام سلرم شی سي شریعت تر منع کړیو. په مشرکینو کې به دا طریقه وا چې درې غیسه په یو باندې به نام لیکلو ها یا وو او دوم باندې به نه لیکلو لا یعنی نه او دریم به خالیو. نو دا غیسه به چې کله دوی سفر کو یا سکار به شروع کاو دا غیسه به واچول چې کوم غیسه به دوی وخوت په یغه به لیکلی ولیدل چې کبه و لیکلو نو ویل به استکار وکي کبه الله لیکلو یغه مطلب دا کار مکي. نو دوی به د غیسو باندې عقیده او یقین لارو چې د توکل خلاف ده او په الله جل جلاله باندې د عقیده د کمزوري علامه ده. نو الله تعالی د شیانو منع کړو چې په یغه کې د توکل کمزوري ښکارا کیږي. دا سلور شیانو کې تر ټولو اهم شی چې ما ذکر کاو او دغه په بنیاد باندې ما دا ټول آیات او ټول تفصیل ذکر کو. هغه نن سبب د موبایل باندې آنلاین گیمونه کړل دي. دا گیمونه کته ځان ته کې پیسې ګټي او کله بل سره مقابله پکې او پیسې به ګټي دا دواړه جوه ده حرام ده ناروا ده. د ځان وساتي.